مولوي صاحب که تا ته پته وي زما په خیال فضایل اعمال کې دی ما کتلی اوس مخکې اوس رانه هېر ما یو غوا حلاله کړه په نظر کې یعنې منښته مې کړو هغې کې مې یو غوا حلاله کړه نو د هغې چې کوم بچی پیدا شو نو د هغې سره به څه کوم یفعل بالولد ما یفعل بالام څه چې د دې غوا سره ته کې هغه بوله د دې بچي سره هم کې غوا دې حلاله کړه کوم بچی چې پیدا شوی دی ستا د منښتې نه پس لکه تا منښته وکړه چې دا زه به یو غوا حلالوم تا غوا راوسته بیا بچی پیدا شو د حلالولو نه مخکې د هغې بچی پیدا شو دا بچی به موله حلالۍ څنګه چې دی وله مور حلاله کړه دا مور چې وله څنګه په خیرات وغیره کې تقسیمې دغه شان بوله دا بچی هم تقسیمې وایي په دې خبره باندې یفعل بالولد ما یفعل بالام او بل فقهای کرامو ذکر کړي چې یذبح معها ولدها د هغې سره به د هغې بچی هم ذبح کولی شي زه د خپل بچي ښه شانتي نوم ږدم خو ستاسو په خوښه ږدم ښکلی شانتي نوم راته وښایه زما خو ټول نه زیات عبدالله او عبدالرحمن نوم خوښ ډېر زیات مې خوښ دي عبدالله عبدالرحمن البته نور هم ښه نومونه دي رویس ښکلی نوم دی حسان ښکلی نوم دی عبدالدیان ښکلی نوم دی عبدالمعز ښکلی نوم دی عبدالاحد ښکلی نوم دی دا ښه نومونه دي چې لیټسټ هم دي ماډرن هم دي او داسې دي چې ډېر پخواني هم دي دواړه که د یو زنانه نفلي روجۍ او خاون د دې خاون د ورځې د هغې نه خپل حاجت پوره کړي نو شرعي حکم څه دی ګوره ښځه دا به نفلي روژه د خاوند د اجازت نه بغیر نه نیسي که چېرته داسې حالت راغی چېرې بغیر د اجازت نه یې ونیوله روژه زنانه ګناهګارېږي په دې باندې بیا چېرې داسې حالت راغی نو نه دي په کار خاوند له چې بیا د هغې خواله ورشي او هغه دې ورته یو قسم بخانه کوي ځکه خاوند څه پته لګي د هغه هر ټایم حاجت راتلی شي دا پښتانه دي نه که داسې حالت چېرته بیا دل نه دي نږدې کېدل پکار که نږدې شو چېرته خپل حاجت دې پوره کړو نو دا زنانه به دا روژه دوباره راګرځي البته کفاره پې نشته ښه په نفلي روژو کې کفارې نه او صرف روژه به دوباره هغه راوګرځئ زمونږ په علاقه کې قاضیان په یو مسله کې ډېر زیات پریشانه شوي یو ماشوم دی ښه مسله اصل دا ده چې ماشوم 9 کالو ته ورسي 9 کالو پورې دا به د مور سره طلاق نه پس او جدایۍ نه پس بیا به دی پلار ته حواله کولی شي مسله دا راغلی ده چې په کوم ماحول کې پلار اوسېږي نو هغه ماحول ډېر زیات خراب دی اوس په دا بچی د 9 کالو نه پس د چا سره اوسېږي زموږ قاضیان ډېر زیات پریشان دي په دې مسله کې نه شریعت ماتولی شي او نه د دې مسلې حل وله ورځي ځکه ماحول ډېر خراب دی غلط ماحول ته د پرېښودلو مناسب نه دي دا څه ګرانه مسله ده مسله دا ده ګوره شریعت داسې ریجډ مذهب نه دی داسې سخت مذهب نه دی چې یاره په هر څیز کې دونه سختي چې خامخا به دا کار کوي او په دې کې نور څه ګنجایش نشته داسې نه ده شریعت کې یو خاص مقداره پورې هغه الاسټیسټي ده هغه لچک پکې دی نو مسله خو دا ده چې د ښځې خاوند منځ کې طلاق وشو نو د بچی به د 9 کالو یا 9 کالو یا 12 کالو مختلف فقهای کرام اقوال نو دا به د مور سره دغه زمانې پورې د 9 نه تقریبا 12 پورې اقوال شته او د دې نه پس دا به بیا پلار ته حواله کولی شي دا ولې د مور سره د 12 کالو پورې یا 9 کالو پورې د هغې وجه دا ده چې مور د صحیح تربیت کوي اوس چې د پلار سره هغه ماحول نشته چې د صحیح تربیت پکې وشي دا مور سره چې دی دا دونه موده دی 9 کاله که نه نو په مور کې نور څه کمال نشته خو صرف دومره مسله ده چې یاره هغه صحیح تربیت کولی شي د بچي نو دې ټولې مسلې ته که وګورې هغه د تربیت نه تاویږي پته لګي چې دا تربیت ډېر یو اهم څیز دی ځکه امام ابن القیم رحمت الله علیه او امام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغې په یو ځای کې ذکر کړي دي چې که یاره داسې څه مسله راله چې د مور یا د پلار ماحول خراب و چېرته نو قاضي به وګوري که واقعي ماحول خراب نو هغې طرف ته به دا ماشوم ولیږي چې کم کې د هغه صحیح تربیت کېږي دا خو اسانه مسله ده دا دومره لچک هغه شریعت دونه اجازت ورکوي ښه دونه سختي هم نه ده په کار دا اسانه مسله ده ګرانه ده شریعت خلاف نه ده که هغه هغې ماحول کې ته پاتې کړي چې ښه تربیت یې پکې وشي او ښه تربیت اصل څیز دی په کار چې ښه تربیت ته هغه وغورځولی شي نه کړي غلط ماحول ته حکومت له نرخنامې جوړول جایز دي او که ناجایز دي او د دغې نرخنامو مطابق چلیدل ضروري دي که ضروري نه دي حکومت نرخنامې هغه له جوړول پکار دي جایز او ناجایز نه حکومت په نرخنامې جوړوي که نه جوړوي بیا به دغه هلي چې د اډۍ جومات مخې ته به په دې روډ باندې ټماټر په 150 باندې خرڅېږي او اخوا به په دې بل روډ باندې په 80 خرڅېږي په یو ښار کې د یو شان ټماټرو به مختلف ریټونه وي دا ظلم به کوي خلک نو داسې نه ده
بلکې حکومت هغه له پکار دي چې دی به نرخنامې مقرروي او د هغې تپوس به کوي. بیا دا د حکومت ډیوټي ده. او عام سړی هغه له پکار دي چې کوم دکاندار دی وغیره هغه له پکار دي چې د هغې نرخنامو مطابق به چلیږي. ځکه دا نرخنامه جوړول داسې د قرآن او د حدیث خلاف نه دي، د ماحول د چلولو لپاره یو ذریعه ده. والله جل شانو په داسې قوانینو کې چې د حکومت قوانین او د قرآن او د حدیث خلاف نه، نو په هغې کې دا حکم کړی دی چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم، چې د خپلو مشرانو خبره به منئ، د خپل قانون خبره به منئ، دا واجب دي. که هغه ظلم کوي حکومت چې تا له څیز په ګران ریټ درکوي او بیا چې ته هغه په کم ریټ باندې خرڅې، نو په هغې کې هېڅ فایده نشته. داسې ظلم کوي حکومت، نو دا خو چونکې هغه د قرآن او د حدیث خلاف کوي، نو په دې داسې صورت کې بیا د هغه حکم منل دا واجب نه دي. ځکه د قرآن او حدیث خلاف کوي، هغه ظلم کوي او الټه غټ ظلم د بنده کوي، بیا تا ته وایي چې دا بدون باندې خرڅې. نو بیا داسې مسله کول پکار دي چې په هغې کې دوکه، ظلم او دروغ داسې ځونه را نه شي. او که بیا په هر ریټ باندې انسان خرڅې، نو اصل کې د ګټې چې کم حد دی هغه مقرر نه دی په شریعت کې. او د هغې وجه دا ځکه نه دی مقرر چې دا خلک چې یو څیز لري دا صرف د ګټې لپاره اړي چې ما ته ګټه وشي په دې، د دې لپاره نه اړي چې دا ما په 10 واغوستو چې په 10 به خرڅو. داسې خو نه، دا ما په 10 واغوستو نو زما اراده ده چې په 15 به خرڅوم یا به په 16-17 روپۍ به خرڅوم. داسې دا انسان چې یو څیز الي او بیا یې مخکې خرڅوي، دا د ګټې لپاره، د خپل زندګۍ د چلولو لپاره. او حکومت هغه لار بندوي، دا بالکل صراحتا د قرآن او د حدیث خلاف کوي، د شریعت خلاف کوي. نو بیا په هغې صورت کې د هغې خبره منل واجب نه دي. نور واجب دي که د هغې د طرفه ظلم نه وي. یو عالم تقریر کوي، نو هغې کې وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام یو ورځ حضرت عایشې رضي الله تعالی عنها ته ووایي چې ته څه غواړې غوښتی شي. حضرت عایشې رضي الله تعالی عنها ورته وفرمیل چې زه ځم د خپل بابا سره مشوره کوم، د حضرت ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه، چې مشوره یې ورسره وکړه چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څه غواړې ای عایشې، هغه وغواړه. زه څه وغواړم؟ حضرت ابوبکر صدیق رضي الله تعالی عنه وفرمیل چې ته لاړ شه ورته ووایه چې د معراج په شپه باندې ستا او د الله په منځ کې د راز کمې خبرې شوې وي، هغې کې راته یو خبر وکړه. نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې الله جل شانه، نبی علیه السلام وفرمیل چې په هغه ورځ زما د الله سره دا خبره شوې وه یوه، چې کم سړی یو مسلمان تکلیف لرکي دی بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلوم. ابوبکر صدیق صاحب چې دا واورېده په ژړا شو. حضرت عایشې رضي الله تعالی عنها تپوس وکړه چې ته ولې ژاړې، دا ښه خبره ده. نو ورته یې ویې چې زه دې په عکس باندې ژاړم چې یو مسلمان ته څوک تکلیف ورسوي، نو مطلب یې دا دی چې دی به جهنم ته ځي. دا حدیث درست دی که درست نه دی، او دا حدیث په کوم کتاب کې دی ما ته هېڅ پته نشته چې دا په کوم کتاب کې دی. البته یو د اهل سنت والجماعت یو عالم دی، د هغه نه ما دا اورېدلي، ثاقب رضا مصطفی دی که څه دی، ډېر ښه هغه اسلامک سپیکر دی، د هغه نه مې دا اورېدلي دي. نور ما ته پته نشته چې دا په کوم ځای کې دی او دا حدیث په درست دی او که نه. بله یو خبره چې د حدیث خپل څه اصول دي، کله چې حدیث کې دا راشي بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلېږي، نو دې دا مطلب نه وي چې خامخا بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلېږي. مطلب دا چې دا ترغیب دی د شریعت ته طرف نه، تا دغې طرف ته مایله کوي چې یاره دا کار کوه، دا ډېر ضروري کار دی، ښه کار دی، او په دې کې ډېره فایده ده. اوس یو سړی وایي 2 رکعته نفل چې څوک هغه په هغه کې وکړي، په اشراق کې وکړي یا په چاشت کې وکړي، یا څوک دا درود شریف وایي دی بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلېږي، اگر چې جهنم اور هم پرې واجب وي. داسې خو نه ده یو سړي به پردی حق والي او دی به ځي جنت ته، داسې خو نه ده. نه، دا ترغیب دی شریعت ته طرف نه، یو د انعام هغه ترغیب چې یاره مونږ به دا د انعام درکو دا داسې وکړه. نور د حدیث چې کوم مضمون دی نو دا تقریبا ټیک دی، ټیک دا دی چې یاره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل، تقریبا مسلم شریف کې روایت دی چې چا د یو مسلمان نه تکلیف لرې کو، الله به د قیامت په ورځ د ده نه تکلیف لرې کړي. او ټول نه غټ تکلیف د قیامت په ورځ دا دی چې سړی جهنم ته لاړ شي، جهنم نه بچ کې الله جل شانو کې انسان دلته مسلمانانو تکالیف. مضمون خو ټیک دی تقریبا، او دغه حدیث 2 جز دی چې کوم سړی په مسلمان پرده واچوله، الله جل شانو به د قیامت په ورځ په ده پرده واچي. نور ما ته پته نشته چې دا حدیث چې کوم دی دا په کوم ځای کې دی. که یو بینک یو هغه سودي قرضه نه ورکوي، بلکې سود نه پاکه قرضه ورکوي، صرف قرضه ورکوي، نو دا اخیستل جایز دي که ناجایز دي؟ داسې بینک چېرته نشته په دنیا کې چې چېرته اوس نوی راغلی، اوسه پورې زما په علم کې نشته چې بینک په قرضه هم ورکوي او قرضه به قرضه حسنه وي. داسې خو نشته. بینک خو ناست دې ته دی چې چا نه څه والي، بینک خو دې ته ناسي. نو داسې نشته داسې بینک اوسه پورې، او که چېرته نوی بینک راغلی نو ما ته یې هم ښایي موږ ترې راوالو. زه درزي کار کوم، یعنې ټیلر یم. زما سره کله ناکله کپړه پاتې شي، دا کپړه خپل مالک ته واپس کول ضروري که ضروري نه. کومه کپړه چې هغه مالک غواړي نو هغه ضروري وي، چې کومه د هغه د استعمال نه وي نو هغې واپس کول ضروري نه. مطلب دا دی کله ناکله چیرړې وغیره هلکې ټوکړې ټوکړې پاتې شي نو هغه د استعمال نه وي، نو د هغې ورکول ضروري نه دي. دا زموږ د معاشري یو مسله ده، معاشرتي مسله. او ځینې کپړې داسې چې هغه یو ګز کپړه پاتې شو، 2 ګزه پاتې شو، نو هغه بیا واپس کړې، د هغې استعمال ستا دپاره روان دی. مونځ مې کو، خو په خېټه کې مې هوا جمع شوې وه
او هغې زه ډېر زیات تنګ کړم خو هوا رانه اوتې نه ده. داسې حالت کې زما مونځ شوی دی که نه دی شوی. ګوره داسې حالت کې مونځ کول مکروه دي. نبي رسول الله وسلام فرمایي، ابو داود کې روایت دی چې لا تصلي وانت حاقن، چې داسې حالت کې چېرته مونځ مه کوه چې تا بول راټینګ کړي. چې سړي بول راټینګ کړي، هوا یې راټینګه کړي، نو داسې حالت کې هغه له پکار دي مونځ نه کوي، ښه ده مکروه دي. بل که ستاسو څه مسله وي نو څه شته؟ بس کوو؟ ښه ده بس کړه. صلی الله تعالی